نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت موعظة. محترم ټیم مختصر دی ماښام به مونځ به هم کوو مختصر یو څو خبرې کوو. الله دې ما او تاسو له ټولو له په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترمو مرګ دا راتلل دا حقیقت دی او خامخا به راځي او دنیا کې کو ډېر ښه انسان چې پیغمبر ولې نه وي نو په هغه مرګ راغلی دی. الله پاک ورته وي ای پیغمبره ته به مړ کېږي او دی به مړ کېږي. نو دا مرګ به موږ او تاسو په ټولو باندې خامخا راځي. په مطلب په سوچ وکړو نو سل کاله پس به د موجوده کې یقین نه راځي چې څوک به ژوندي وي، نور به الله پاک راوستی وي. د دې زندګۍ نه پس الله رب العزت یو ژوند چالو کوي چې هغې ته برزخ ویلی شي. د برزخ ژوند دی، د قبر زندگی ده. هغه کار او هغه عمل پکار دی چې دې ځای پکار راشي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې وضاحت کړی دی چې ګورې د دې دا د خارو ډیرې مه ګڼئ. محترمو پیغمبر علیه السلام ویلي دي وی دا د خارو ډیرې مه ګڼئ بلکې دا قبر ان القبر روضة من ریاض الجنه. دا قبر یا د جنت د باغونو نه یو باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. زما ستا د هر مسلمان عمل پورې منحصره ده. که ما او تا او هر مسلمان دا وغواړو چې زما د دا ځای ښایسته وي او زما د دلته چې ده نو زه د سوال او جواب دا د ښکلی ورکمه او دغه رنګې ما ته د قبر کې رڼا وي او زما د الله اعمال قبول کړي او زما نه د الله خوشحاله وي او زما باندې د قبر کې چې ده نو عذابونه نه وي. الله د هغې وضاحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه کړی دی چې دې ځای کې ستا په کار څه راځي هغه عمل دی. نو عمل وکړه، ځان سره عمل د مخکې نه وړه چې ستا دلته کوم عمل په کار راځي هغه وکړه. نو چې کله تا عمل وکړو او هغه عمل د ځان سره وړو اخلاص هم پکې و نو بیا به دلته کې تاله په کار راشي. او که نه دنیا کې دې اعمال نو کړي او ګناهونه دې ډېر وو نو لحاظه بیا دې بیا څه وي دا ژوند به دې ناکامه وي. نو عمل څه شی دی؟ هر هغه شیز چې شریعت د هغې لار ښودلې ده چې دا وکړه. هر هغه عمل چې شریعت تا ته وي چې مې کوه نو د هغې نه بچ کېده پکار دي او هر هغه عمل چې تا ته وي چې ویې که هغه کول پکار دي. داسې ژوند ما او تا له تېرول پکار دي په مخ د ځمکه چې ما او تا پسې رخصو څوک بد نه وایي چې یاره پلانکي نه شکر دی چې یاره ته خلاص شو، پلانکې بس ښه شو چې لاړه. نه، داسې زندګي او ژوند موږ تېر کړو چې زموږ نه وروستو سلسله خلک زموږ ښه یادوي، خلک زموږ ښه یادوي. اوس دې ځای کې ولاړم او د کاکا هغه ښه ماته یادېدل چې ما دلته مسجد کې 2 کاله تېر کړه. په دې 2 کاله کې یوه خبره چې ته نه ده راغلې چې یاره کاکا ماته دا ویلي دي چې تا ولې داسې وکړل. هر وخت به ستا چې څه وکړم او ستا چې دا پکار دی. ټوله ورځ به دغه کاغذونه راغستي وو، نن ټرانسفارمر پسې ځم، نن دې لارې په خپل محنت به یې کوو صرف د دې د وجې چې یاره دا زما کلی دی، دا زما محله ده او د دې د خیر سوچ به یې کوو. او دغه رنګې کله به کم ځای ته چاته د بجلی لکه زموږ در خوړه پورې باجز پیدل لاته. نن سبا ما سره ټیم نشته، زما څه کار دی چې ستا کار وکړم. زه ځان خپل رزق وګټم، خپلو بچو له ډوډۍ وګټم. که نه ما زه دومره ځان فارغ کړم چې زه خپل کاروبار هم بند کړم، خپل دکان هم بند کړم او زه تا له راشم او تا ته وایم چې ستاسو څه کار دی چې زه وکړم. د بجلی ضرورت دی، کو کېدی او که نه کېدی خو کاکا به خپله منډه واله. نو الله دې د هغې د دا چې کومې منډې تړلې ده د الله د رضا دپاره والي دي. الله دې په کار کړي. موږ به دعا کوو. پیغمبر علیه السلام وي چې کم کس وفات شي د هغه ښه یادوئ، دا مه یادوئ چې ده کې دا کار و، ده کې دا نقصان و، ده کې دا نقصان و. ولې بخل راله بخل دا د الله کار دی. نو زما او تا چې کم کار دی چې هر کس وفات شي ما او تا له پکار دی چې د هغې ښه خویونه ښه خصلتونه یادو چې نو دعا به کوو چې څومره مردګان وفات شوي دي الله دې ټولو ته بخښنه نصیب کړي. یو پیر الحمد، درې پیرې قل هو وایي، دې ټولو مقبرې ته دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ته زموږ نه راضي شي، د آخري ژوند یې ښایسته کړي، بخښنه ورته نصیب کړي، الله ګناهونه یې معاف کړي، د ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي، حساب کتاب ورسره اسان کړي.